السلام علیکم. بیمار یم، خبرو ته مې زړه کول نه غواړي، خو دا ویډیو انتهایی په مجبورۍ کې، لاچارۍ کې، په ایمرجنسۍ کې، په پریشانۍ کې جوړوم او یو سوال هم درته کوم. سوال درته ځکه کوم چې واړه واړه ماشومان دي او هغو ته خوراک نه میلاویږي، زنانه دي، بوډاګان دي، خوراک په تندر کا، د پینډال او د بروفین ګولۍ ورته نن سبا نه میلاویږي. او دا خبرې زه نه د فلسطین کوم او نه د کشمیر کوم، دا په خپله علاقه کې، په پښتونخوا کې، په خپله قبایلي سیمه کې د کورم ایجنسۍ باس درته کوم. پاړه چینار شو، بوشهره شوه، شیعه سني وروستو خبرې دي. دا خو په من کې د خلکو را ایستلي دي، د شیعه سني طالب فلانا ډنګره، هغه باړ مې جای. اول انسانیت دی. سوال درته دا کوم چې دا میسجونه تاسو ګورئ، زه ملګري سره ما ډسکشن کاوه، قسم دی چې مطلب په دې بیمارۍ کې مو تر سترګو نه اوښکې رالي. مړه دا انسانیت دی. هلته کې ټولې لارې بندې دي، د ټل پاړه چینار لاره بنده ده، د کورم چې کوم بارډر دی هغه بند دی، خوراک ورته نشته دی. خوراک او څښاک هم سایډ ته کا، بروفین نه میلاویږي، پینډال نه میلاویږي. نو خلک لګیا دي، ښه خلک شته دي، هغه کوشش دا کوي چې یاره هغه ته سامانونه ورسوي. ما واده کړی ده د هغو سره، زم یو خپل وړوکی غوندې کوشش کوم چې یاره د دوایي یا د ماشومانو لیکټوجین، BF1 BF2 BF3 او شودنې بنیادي غذا، بنیادي خوراک چې دا ورته ورسوم. څوک هم پکې هیلپ کول غواړي نو په دې لاندې نمبر باندې رابطه وکړي. انشاءالله تعالی زر تر زره، چونکې لارې بندې دي، نو موږ به د هلیکاپټر په ذریعه باندې دغه ادویات رسولو کوشش کوو. او دا راته زه سوال کوم چې کم از کم په دې کې هیلپ وکړي. ډېره بده خبره ده. موږ خپل پښتانه داسې ذلیل او خوار ګرځو او موږ د فلسطین او د کشمیر دپاره اوازونه چوتو. ښه خبره ده، د هغو لپاره م اواز چوتول، خو اول خو ځان ته کتل پکار دي که نه چې موږ په څه حالات کې یو. زه ډېر هغه ایموشنل شوی یم، ځکه مې د اواز داسې راوځي. سوال درته کوم چې څوک هم هیلپ کول غواړي په دې لاندې نمبرو باندې، نو انشاءالله تعالی موږ په 2-3 ورځو کوشش کوو چې کم از کم د بنیادي دوايانې خو کورم ایجنسۍ ته ورسوو. ډېره مننه. الله پامان.